په مو یو دا خبره زده کوو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد به بل نه نبی دا نه لفظ به سره ځکه یایو نه لفظ به سره ځکه چې عیسی علیه السلام الله رب العزت هغه پیغمبر دی چې کله یهودیانو د دې خلاف سازش وکړو او الله رب العزت هغه عیسی علیه السلام اسمان ته وخیجو او عیسی علیه السلام په اسمان کې د فرشتو په شان ته زندگی کوي. اوس کله قیامت ته وخت نږدې شي نو عیسی علیه السلام به راکوزیږي او بیا به 40 کاله په دنیا کې حکومت کوي. 40 کالو کې به دی به اول دجال قتل کوي او صلیب به ختموي. په دنیا کې به داسې د خوشحالۍ ژوند راشي چې غریبي به ختم شي او چې کوم د دې سره سره دنیا کې به کفر هم ختم شي. علامه ابن نجیم رحمت الله علیه فرمایي چې چاته د ختم نبوت پاتې نه وي دا سړی مسلمان نشي کېدلی، لانه من الضروريات، ځکه دا د ضرورياتو د دین نه دی، دا د دین د ضرورياتو خبره ده، دا بنیادی عقیده ده. تاسو نه چا تاسو امام مهدی علیه الرضوان څوک دی؟ امام مهدی علیه الرضوان څوک دی؟ تاسو به ورته وایئ چې دا په اخر زمانه کې به د الله یو نیک انسان، یو ولی انسان پیدا کیږي. د دین ما به محمد او احمد وي. پلار نوم به څه؟ عبدالله. پلار نوم به څه وي؟ پلار نوم به عبدالله وي. د مور نامه به څه وي؟ آمنه. او د حضرت حسن د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د اولاد نبی. دا به د کافرو خلاف جهاد کوي. بیا به په اخر کې عیسی علیه السلام رکوزیږي. عیسی علیه السلام به د امام مهدی علیه الرضوان په امامت کې مونځ کوي او عیسی علیه السلام بیا به امام مهدی علیه الرضوان څخه کوم دی وفات کیږي. امام مهدی علیه الرضوان به بیا وفات شي. هغه نه بعد به کوم دی عیسی علیه السلام دغه جنازه وکړي یا به عیسی علیه السلام حکومت شي.